حدیث مبارک کی راځي چې په یو مسلمان پسې داسې خبره وتړله چې دا په هغه مسلمان کې نه وه، د داسې یو ناکاره خبرې، د داسې یو ناکاره عمل نسبت دی یو مسلمان ته وکړو چې دا عمل په هغه مسلمان کې نه و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دې کس ته به الله په جهنم کې په هغه ځای کې سزا ورکوي، په کوم ځای کې چې د جهنمیانو وینې زوي نوونه او خولې را جمع کیږي. استغفر الله، الله دې موږ ته امان راکړي. دا څومره سخته خبره ده، نن سبا یو مسلمان په بل مسلمان پسې هیڅ بیسه هغه خبره تړي، هغه عمل تړي چې کم عمل په هغه مسلمان کې نه وي. نو تاسو دې سزا ته وګورئ، دې جرم ته وګورئ او دې سزا ته وګورئ چې الله جل شانه په دې باندې څومره سخته سزا ورکوي. او حدیث کې راځي چې په دغه جهنم کې به په دغه ځای کې تر هغې پورې دا پروتي چې تر څو پورې د دغې ګناه د دغې خبرې دا ګناه د ده نه ختمه شوي نه، نو الله به دله په دغه ځای کې څه ورکوي جي؟ سزا به ورکوي. لحاظه په دې خبره تاسو غور وکئ. بل حدیث مبارک کی راځي څوک چې د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو ښځو دپاره د بخښنې دعا غواړي، دې حدیث ته سوچ کوئ ښه، څوک چې د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو ښځو دپاره د بخښنې دعا غواړي، نو څومره مؤمنان سړي او څومره مؤمنانې ښځې چې دي، د هر مؤمن سړي او د هر مؤمن ښځې په شمار به الله دله نیکۍ ورکوي. سبحان الله. ځان ته دعا کې کنه الله ما وبخي، نو ووایه چې ټول مؤمنان وبخي، ټول مؤمنان سړي وبخي، ټول مؤمنان ښځې وبخي. داسې دعا وکړه. یا عربی کې وکړه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ټولو مؤمنانو ته د دعا وکړه. نو حدیث مبارک نه ثابت دي چې څوک مؤمنانو ته دعا وکړي د بخښنې دپاره، د هر مؤمن په سر باندې، د هر مؤمن سړي او د هرې مؤمنې ښځې په سر د هغې په شمار به دته الله یو نیکي ورکوي. تاسو وایئ دنیا کې د مسلمانانو سړو او د مسلمانانو ښځو تعداد اربونو کې دی، کروړونو کې دی، نو په دغه یو دعا باندې چې کله ته مخلص تا ته اربونو او کروړونه نیکۍ څه کیدی شي، دا میلاویدی شي. نو پام کوه چې چېرته د دې اجر نه محروم پاتې نشي. بل حدیث مبارک کی راځي چې ته چې کم خرچم د الله د رضا دپاره کې، کم خرچم چې ته کې او نیت او مقصد دی پکې د الله رضا وي، نو الله جل شانه به په دې تا ته اجر درکوي، تر دې چې کومه نوړۍ ستا د ښځې ستا د بیبي خولې ته لاړله، کم خرچ چې ستا په بیبي باندې ولګېد، نو په دې به تا ته الله څه درکوي؟ اجر درکوي. سبحان الله. څومره مهربانه ذات دی، څومره مهربانه باچا دی چې ته په کور والا باندې کم خوراک کې، په بچوی کې، په بیبي کې، صحیح شوله، او مقصد دی د الله رضا ده چې یاره دا زما ښځه ده او دا زما بچي دی او الله په ما دا حق ایښی، دا زه د الله د رضا دپاره راوړم، نو تا ته کور ته په راوړي خرچه باندې تا ته الله پاک څه درکوي؟ اجر درکوي، د صدقې ثواب پې تا ته میلاویږي. لہذا په دې احادیثو مبارکو په خپلم عمل وکئ، او که نور مسلمانانو ته ورسوئ، نو دا به زموږ ستاسو دپاره صدقې جاریه وي او ډېره لویه د اجر خبره به وي. وصلی الله علی النبی. زما په دې سیټ کې به تاسو ته دا تصویران ښکاري، داسې قسمه تصویران په سوشل میډیا نن سبا ډېر زیات جوړیږي او شیر کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک کله د څه نه جوړ کړی وي او کله د څه نه جوړ کړی وي، زموږ دا مسلمانان یې شیر کوي. نو ګوره که چېرته د ښکلي څیزونو نه مثلا بوټی دی، ګلونه دي، د هغې نه نوم مبارک جوړ شي او که هغه شیر شي، هغه خو څه خبره نه ده، خو کله به زناور په داسې ترتیب ودرولي یا سملولي وي چې د هغې نه به نوم مبارک جوړ کړی وي، کله به د انسانانو خپې او لاسونه په داسې طریقه باندې لګولي وي چې د هغې نه به نوم مبارک جوړ کړی وي، کله به څه سملولي وي، څه به کینولي وي، پکې به ښځې راوستي وي، هلکان به یې راوستي وي، جینکۍ به یې راوستي وي، د هغې نه به د نبي علیه السلام نوم مبارک جوړ کړی وي. نو مهرباني وکړئ، دا شیر کول ادب نه دی ښه، دا شیر کول ثواب نه دی، دا شیر کول عشق مصطفی هیڅ کله نه دی. په دې باندې تاسو ګناهګاریږئ، داسې قسمه څیزونه مه شیر کوئ. او دا مسلمانان جوړی هم نه، دا د فیسبوک کې خپل قسمه پروګرامونه وخت سره اپډیټینګ راځي، په دې فیسبوک کې خپل پروګرامونه راوځي او دا همغوی جوړی او به لګي زموږ د مسلمانان هم په بس دا شیر کوي او په دې کې ثواب دی او تاسو ته به دومره اجر حاصل شي او په نبی علیه السلام درود ووایئ او دا د عشق مصطفی سره چې کوم دی دا د هغې مظاهره ده چې دا تاسو مخکې څه کوئ؟ دا شیر کوي. نو دا یاد ساتئ چې ګورئ دا ادب نه دی، د انسانانو لاسونو خپې دې را جمع کړي، د نبی علیه السلام نوم دې جوړ کړی، زناور دې په داسې طریقه ودرولي او سملولي دي چې د هغه مبارک نوم دې ته جوړ کړی،
جینکۍ او هلکان دې راجمع کړي په داسې طریقه او د هغه نوم دې جوړ کړی، نو دا آداب نه دي. ګورئ دا د نبي علیه السلام سره محبت نه دی، دا رضان سره یاد ساتئ. نو مهرباني وکړئ زموږ د سادهګان مسلمانان بې ردې نه متاثره کېږي او لږې دا شرکۍ او بل هم مجبوره کوي په دې باندې چې ستا دې قسم ووایي چې دا شعر که او که ستا د نبي علیه السلام سره محبت وي نو دا خامخا شعر که. د نبي علیه السلام سره محبت د هغه مبارک په طریقو باندې تلل، د الله سره محبت د نبی علیه السلام تابعداري کول دي. د الله نوم به ورکړی، دا د الله سره محبت ته شابه شعر کوي. چې څوک د الله سره مینه کوي، نو قرآن کې الله صفا اعلان کړی چې څوک زما سره مینه کوي زما د پیغمبر تابعداري دي وکړي. نو د نبی علیه السلام په طور طریقو باندې تګ وکوي، وضاقت د هغه مبارک پشان کوي، خپل شکل شباهت د هغه پشان کوي، اخلاق هغسې جوړ کوي، ګاونډي ته به دنیا ضرر او نقصان ورکوي، خوله به یې دومره بیکاره چې د جهان کنزلمار به بل نه او په فیسبوک باندې به د نبی علیه السلام نوم شیر کی بس په دې به جنت ته ځي او د دوزخ نه پې بد شو. تا نه انسانیت چې کم دی هغه تا نه په اور کې ولاړ دی، تا نه ګاونډي په اور کې ولاړ دی، تا نه ملګری او دوست په اور کې ولاړ دی. ستا اخلاق چې دي نو هغه د نبی علیه السلام نه دي، ستا اخلاق چې کم دي نو هغه د نبی علیه السلام په طریقه باندې نه دي. صحیح شو لکه نه؟ او تر راځي صرف د الله نوم شیر کې، د نبی علیه السلام نوم شیر کې او په دې باندې به ته عشق حاصلې. نو نه جي نه، می نومونه شیر کوه او می خیر دی چې کم دی نو قبرونه شیر کوه، تابعداري وکړه، د نبی علیه السلام په طور طریقه باندې لاړ شه، د الله سره چې محبت کې د نبی علیه السلام تابعداري وکړه. نو مهرباني وکړئ د داسې قسمه څیزونو نه ځان وساتئ. غلط پوسټونه مه کوئ، دا د نبی علیه السلام په طریقه باندې تګ دی. غلط پوسټونه مه کوئ او خلک مه مجبوروئ، خلکو ته قسمونه مه ورچوئ، لعنت په خلکو مه وایئ چې دا د نبی علیه السلام محبت او د الله محبت دا فیسبوک له نه دی راغلی. ښه دا صرف په فیسبوک کې نه دی چې چا شیر کو بس د دو سره محبت دی. نو مهرباني وکړئ غلط پوسټ مه شیر کوئ او بیا د نبی علیه السلام نوم مبارک یا د الله نوم مبارک په داسې طریقه باندې چې لیکل شوی نو دې نه څه وکئ، پرهیز وکئ، بل مسلمان هم مه مجبوره کوئ. او دقه شانې دا پیغام چې د مسلمان دپاره سبق جوړیږي او دا نورو مسلمانانو ته م ورسوئ چې هغوی هم ترې فایده واخلي. وصلی الله علی النبی الامین. پرون په فیصل آباد کې یوه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. یقینا که تاسو هم د دې واقعې نه خبر شئ نو زړونه به مو ودردېږي. یو ظالم دی چې د هغه 2 لوریانې وي او په 3 اولاد باندې کور والا بیماره وه، یعنې په خېټې اولاد و. اسپتال ته یې بوتلې ده چې الټراساونډ یې وله کړی دی، د الټراساونډ رپورټ دا راغلی دی چې په خېټه باندې جینۍ ده. دا سړی په دې باندې خفه شوی دی او غوسه شوی دی چې دا ولې جینۍ ده او دا خو به زما 3 لور وشي. نو رالګېدلی دی ظالم او حامله ښځه چې په خېټې اولادو هغې قتل کړې ده. نو د دې ظلم ته وګورئ چې یوې ښځه قتل کړه، بل د هغې په خېټه باندې زنده اولاد څه کجي هغه قتل کړه. نو تاسو دې ته سوچ وکئ جي دا د قرآن نه ثابت دي، دا د مشرکانو صفت دی چې هغوی به په لوریانو باندې څه کېدل، خفه کېدل. چې د لور زیری به یې پرې وشو نو مخ به یې تور وګرځېده او سخت به خفه شو، سخت خفګان به وکړو، دا به یې عار ګڼه، دا به شرم ګڼو چې لور به ورکره څه شوله پیدا شوله. نو دا د مشرکانو صفت دی. زه تاسو ته ښیم چې په لور باندې الله څه ورکوي. زه تاسو ته ښیم چې کوم پلار د لور تربیت وکړي دې پلار له الله څه ورکوي او د دې پلار په باره کې نبي علیه السلام مبارک څه فرمایلي دي. زه هغه تاسو ته ښیم. ښه جي ګوره اول خبره خو دا ده چې دا فیصله خو قرآن کړې ده. قرآن کې الله پاک وایي یهب لمن یشاء اناثا، زما خوښه ده چا له جینکۍ ورکم، چا له هلکان ورکم، چا له هلکان او جینکۍ دواړه ورکم او زما خوښه ده څوک شڼ وګرځوم. دا خو زما خوښه ده. دې کې د ښځې قصور د کم ځای نه راغی. کومه ښځه نه غواړي چې زما د نارینه اولاد وي؟ دا کومه ښځه نه غواړي؟ که د ښځې قصور پکې وي خو دې به ځان دپاره د نارینه اولاد انتخاب کړی وي. بیا ډېر سړي دي چې زامن یې کېږي، ټیک شو لکه نه، نو دا سړی چې دا ښځه وجنې لکه دا خو بیا ستا قصور دی چې د نورو سړو زامن کېږي، ستا ولې نه کېږي؟ صحیح شو لکه نه. نو دې کې نه د سړي قصور شته او نه پکې د ښځې قصور شته، دا د الله کار دی. الله قرآن کې دا خبره ختمه کړې ده چې ختمه کړې ده نو په دې کې د چا څه کار نشته دی. نو دا خو مې راته د قرآن فیصله واورول او دا مې هم درته ویل چې دا د چا صفت دی؟ دا د مشرکانو صفت دی. اوس حدیث مبارک کې څه راځي؟ یو حدیث کې راځي چې چا د 2 لوریانو تربیت په صحیح طریقه د هغوی د لویېدو پورې وکړو. صحیح شو لکه نه. وایي نبي علیه السلام مبارک دا 2 ګوتې مبارکې داسې کړي چې زه او دغه پلار به داسې جنت ته ځو. سبحان الله، دا څومره د کمال فضیلت دی چې دا د پلار ته الله ورکوي، دا د لوریانو په وجه ورکوي. د هلک په تربیت باندې تا ته دومره اجر نه میلاویږي. ښه
څومره اجر چې د جینۍ په تربیت ملاویږي د الک په تربیت دومره اجر ځکه نه ملاویږي چې د الک تربیت خو ته په دې خیال کې چې دا به سبا غټیږي زما مټې به جوړیږي دا به ماله ګټه کوي دا به نوکری کوي دا به ماله پیسې راوړي دا به دا کوي دا به زما سپورټ کوي الک چې کم دی د الک په تربیت باندې ځکه دومره اجر نه دی هسې خو د ټولو بچو په تربیت اجر دی خو د الک او د جینۍ په تربیت باندې په اجر کې بیا فرق دی او د جینۍ تربیت او د جینۍ پالنه چې کې دا ته خالص ته الله د رضا دپاره کې او دا چې سبا غټه شي دا د بل کور سرمایه جوړیږي دا د بل کور زیب و زینت جوړیږي نو د دې د وجې نه د جینۍ په تربیت باندې تعالی الله څه درکوي زیات اجر درکوي او بیا د احادیثو مبارکو نه ثابت دي چې د لور ساګانې د لور خوراک د لور سکاک د لور پیزار د لور کپړې څومره خرچ چې ته په دې باندې کې د پیدایش نه واله تر د واده کېدو پورې څومره خرچ چې تا په دې باندې کړی دا به ټول د قیامت په ورځ د پلار د نیکۍ په تله کې اچول شي دا د لور په باره کې دا اجر راغلی دې کمالاتو ته خو ته وګوره بیا که د پلار په کور وادم شول او تی چې کم تربیت کړی مونځ دې ورته ښودلی کلمه دې ورته ښودلی آداب دې ورته ښودلي او د خاوند په کور باندې هغه کوي نو اجر یې مور او پلار ته میلاویږي نو تاسو دې کمالاتو ته سوچ وکئ زه اکثر ملګرو ته په بیان کې ویم الک چې څومره غټیږي دا د مور پلار نه جدا کیږي او جینۍ چې څومره غټیږي دا په مور پلار راغوړیږي او دومره ضعیره وي په مور پلار لہذا ردې ظالم په دې ظلم نظر وکئ او په پښتنو کې هم دا بد عادتونه شته دی د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ چې هغوی ترې نه هم پیدا واخلي وصلی الله علیه هغه کومه موقع ده چې په هغې کې مقتدي د امام تابعداري وکړي نو د مقتدي مونځ ماتیږي یعنی په دغه موقع باندې به دا مقتدي د امام تابعداري نه کوي دا موقع درته هم بیانوم او دا مقتدي درته هم بیانوم چې دا کوم قسم مقتدي دی ګوره جي دا هغه موقع ده چې ته جمع ته حاضر شولې او تا نه رکات یا رکاتونه تلي دي په جمع کې شامل شولې امام 4 رکاته مونځ کو په 4م رکات باندې په اخیری قاعده باندې کې ناستو نو اخیری قاعده خو فرض ده بقدر تشهد څومره چې عبده او رسول پورې التحیات پکې ویل شي دومره اخیری قاعده څه ده جی دا فرض ده عبده او رسول پورې اخیری قاعده ویلا او په غلطۍ کې پاسې د 5م رکات ته نو دا کم کس نه چې رکات یا رکاتونه تلی دي په دې ځکه به د امام تابعداري نه کوي په امام پسې و نزي صحیح شو لکه نه که په امام پسې لاړې او دلته د امام تابعداري وکړه نو دا کم مقتدي نه چې رکاتونه تلي د مونځ دلته مات شو دا به د مونځ دوباره څه کوي جي دا به د سر نه کوي نو دی به څه کوي دلته چې د امام تابعداري نه کوي نو څه به کوي نو دلته به دی چې څنګه امام سلام وګرځي او دی هغه تلي رکاتونه راګرځي نور کله نو دغه شان دی په دې ځای کې هم د امام تابعداري نه کوي په هغه پسې دی نه ځي او پادیسی او د منفرد په حیثیت سره دی ځان له هغه خپل تلي رکاتونه څه کوي را وګرځي سلام دی وګرځي د مونځ باقاعده څه شو جي دا درست شو او کنه چرې امام په 4م رکات باندې اخیری قاعده و نکړه ډایرک 5م رکات ته پاسېدو د اخیری قاعده فرض ودی پرې خود ډایرک 5م رکات ته پاسېدو نو دلته وس حکم دی نو دلته حکم دا دی چې امام د 5م رکات سجدي ته نه دی رسیدلی کنه د هغې نه مخکې د څه شي واپس شي سجده سهو دی وکړي بیا د سلام وګرځئ د ټولو مونځ شو جي دا صحیح شو که کم وروسته راغلي د هغې مونځ هم صحیح شو او که کم د وخت نه امام سره شامل دي د امام او د ټولو مونځ شو دا صحیح شو خو کو امام د 5م رکات سجدې ته ورسېدو نو د ټولو مونځ مات شو د ټولو مونځ شو جي دا خراب شو او دا مونځ به دوباره امام او دا مقتدیان څه کوي جي دا به د سر نه کوي دا یو اهمه مسله و بعضې داسې موقع نورې هم شته چې مقتدي به د امام تابعداري هغې کې نه کوي خو دا یوه موقع د خاص موقع او د دې خاص مقتدي دپاره دا حکم دی نو لحاظه تاسو به دې باندې څه وکئ جي ځان په باندې پوهه کوي بل یو کس تپوس کوي چې یاره ما نه دوی قنوت په وترو کې پاتې شي اللهم انا رانه پاتې شي نو وایي زما دا طریقه ده چې زه سلام وګرځوم نو زه ورپسې وروسته دا اللهم انا ویم نو دا سوال د سادهګانو دی خو دې کس خامخا تپوس کو چې یاره زما دا جواب ته په ویډیو کې ورکه نو دا سوال د سادهګانو دی او په دغې باندې ستا دا وتر نه پوره کیږي بلکې دا واجب تا نه پاتې شو نو ته به دا وتر څه کیږي دا به دغه ټایم کې دننه دوباره راګرځي نه سبا د خطو پورې وتر نه قضا کیږي دا به ته دوباره راګرځي دوباره راګرځول واجب دي او کنه راو دې نه ګرځو سبا او خطو
نو دا وتر شوي دي خو سره د غټ نقصان نه جي واجب پکې پاتې شوي دي بیا یې راګرځول واجب نه دي. دا اهم مسایل دي مسلمانانو ورونو سره شریک کوي دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی الامین.